السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने कुछ अरसे से वक्तन फ़वक्तन सहाबा मसीह मौद अलैहिस्सलाम लगी मुदेरा से माँ वक्तन फ़वक्तन द हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम द सहाबा द रिवायात व बयान शुरू करे दे। शुरू में नहीं थी, फिर ख्याल आया कि मुख्तलिफ अनावीन के मख्की खो माँ द रिवायात पर मजमूई तौर राखस्ती हो, खो बया राता ख्याल रागो چې د مختلفو سرختونو لاندې بیان کم. साल से ज़्यादा से चल रहा है। نو د تیرو इसके तहत یو څو میاشتو راسې हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम بلکې کال نه هم زیات وخت وشو چې دا سلسله روانه ده. उनके अपने نن به هم زوم د دې سلسلې لاندې د مسیح موعود علیه السلام د صحابه जो असल هغه روایت بیانوم हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम چې د هغوی د خپلو خوبونو او د کشفونو باره کې دي. या ईमान और यकीन में बढ़ाने की اصل کې خو د خوبونو او کشفونو نه د مسیح موعود علیه السلام صداقت ثابتېږي वो ईमान और यकीन पैदा हो او زموږ ایمان पैदा हो او یقین د دوی په وجه زیاتېږي او د دوی د بیان مقصد هم دا دی के साथ چې په دې वो कायम करने वाले बन जाएं जिसको زمونږ چې د دې په ذریعہ مونږ کې هغه ایمان او یقین پیدا شي، هغه تعلق بالله پیدا شي او مونږ خدای پاک سره هغه سرښتونه تعلق پیدا کو چې کم تعلق پیدا کولو د پاره مسیح موعود علیه السلام تشریف راوړی وو. कोशिश मेरी यही होती है कि क्योंकि मुख्तलिफ रंग में मेरी रवायात बयान हो रही होती हैं, बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ عموماً बयान हुई हैं زما کوشش هم دی ना हो चेक तो करवाया जाता है, چې دا روایت چونکې په بیل بیل رنگ بیانېږي او په مختلفو ځایونو کې हज़रत सरदार करमदाद دا بیان شوي دي، रज़ी अल्लाह ताला نو کوشش هم دی چې بیا بیا بیان نشي، کته نه خو یې کېږي خو بهرحال کېدی شي چې بعضې پکې دوباره هم راشي. دا وړومبی روایت د حضرت سردار کرمداد خان صاحب رضی الله تعالی عنہ دی. دوی په کال 1902 کې بیعت کړی وو कहते हैं कि او هم په هغه کال یې د مسیح موعود علیه السلام زیارت هم کړی وو. मैंने ख्वाब में देखा वो इस तरह دوی فرمایي सड़क है इस पर हज़रत چې بیعت نه مخکې वसल्लम مسیح موعود علیه السلام ما په خوب کې لیدلی وو मिलकर او هغه داسې چې ما کته چې یو سړک دی چې ورباندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسیح موعود علیه السلام په مزه مزه یو ځای را روان دي. इनको मुखातब مخې نه ورله زه ورشم، उंगली के इशारा कर یعنې دوی ځان یادوي چې زه د هغوی مخې ته راشم، نو رسول الله دوی مخاطب کی صلی الله علیه و آله وسلم او د ګوتې په اشاره ورته وفرمایي چې دا د خدای له طرفه دی، دا د خدای له طرفه دی. درې ځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همداسې وفرمایل. बैत की نو دوی وی چې کله په کال 1902 کې چې قادیان دارالمان ته لاړم، फिर हज़रत اول ته مسجد साहब مبارک چې کوم وړوکی جومات و هغې کې بیعت دوی کولو، نو حضرت مسیح موعود علیه السلام یې هم په هغه اولیه کې وکته چې کوم ورته په خوب کې خیاله شوې وه. मसीह अलैहिस्सलाम بیا حضرت کریم الدین صاحب رضی الله تعالی عنہ بیانوي دوی بیعت په کال 1896 کې کړی وو او په هغه کال ورته د مسیح موعود علیه السلام د زیارت سعادت هم حاصل شوی وو. دوی وایي چې کال 1896 چې تقریبا نیم تیر وو، یعنی د هغه کال مئی یا د جون میاشت وه، की ज़ियारत जबकि हजूर ऊँटनी पर نو په خوب کې راته د مسیح موعود علیه السلام زیارت نصیب شو. هغوی په اوښه سور وو، یعنی خوب کې دوی وکته چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په اوښه سور را روان دي. دوی وایي چې بیا مې مسیح موعود اسلام وکتو چې هغوی یو داسې پټي کې را روان دي چې پکې تازه تازه کلبه شوې وه او غټې غټې لوټې پکې لا پرتې وې. نو دې پټي نه دوی وایي چې مسیح موعود علیه السلام زما طرف ته را روان وي और मोहब्बत से बंदे से मुसाफा किया और बंदा او حضور په ډېره مینه او په ګرم جوشه ما سره لاس ملاو کړي
او زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم. په دې خوب کې د نه مخکې زما ملاقات یو نقشبند پیر سره شوی و. هغه سره لاس میلاولو دپاره چې ما لاس مخکې کو نو هغه زما لاس ورخوا کو او راته ویل چې زه بې دینه. د سلام جواب حکم په اسلام کې ورکړی شوی دی خو هغه ورته بې دینه وویل او جواب یې ورنه کو. نو وایي چې هغې نه پس زما ملاقات مسیح موعود علیه السلام سره وشو او هغوی په ډېره مینه ما سره میلاو شو. حضرت کریم الدین صاحب رضی الله تعالی عنه بیانوي چې یو خوب کې ما وکته چې چودھری نبی بخش صاحب چې په پولیس کې حوالدار و او د مسیح موعود علیه السلام د بیعت شرف ورته حاصل و هغوی ته الهام کیږي. یعنی خوب کې دوی ته معلومه شوه چې د حوالدار صاحب ته الهام کیږي او دا د پاکستان یا د هندوستان د اوسنۍ زمانې پولیس نه و چې د رشوت او د بېایمانۍ نه سوا په بل څه نه پوهېږي بلکې دا د هغه زمانې هغه خلک دي چې خدای پاک سره یو تعلق لرلو. نو وایي چې ما خوب کې وکته چې دوی ته الهام کیږي او دا خوب مې خپل یو ملګري سید محمد علي شاه صاحب ته واورولو. نو هغه راته وویل چې هسې سر مې مه خوره خو د سهار لمانځه نه پس چې زه د جومات نه واپس راغم او لا نور راختو نو څه ګورم چې مولوي سید محمد علي شاه صاحب مرحوم او چودھری نبی بخش صاحب په یو کاغذ الفاظ چې د شپې نه لیکلي وو د هغوی ترتیب سموي. سید محمد علي شاه صاحب دوی ته خو دا ویلي وو چې هسې زما سر مه خوره هېڅ الهام ملهام نه کېږي چودھري صاحب ته. خو دوی وایي چې زه چې مونځ نه واپس راغم نو دوی دواړه ناست وو او څه کاغذونه یې سمول. نو دوی وایي چې زما په شک شو چې دا د شپې یا د چېرته څه بل مال الهامونه دي چې دوی یې ترتیب سموي. نو وایي چې ما ورته وویل چې ما خو چې در سره خبره کړې وه نو ما ته دې داسې ویلي وو اوس راته ووایه چې دا څنګه چل دی. نو هغوی ورته وویل چې خلک داسې خبرو پسې ټوکې کوي خاندي ورپورې نو ځکه موږ دا خبره چاته ښکاره کوو نه. نو وایي چې هماغه وخت نه زما بیا دا خیال دی چې د مسیح موعود علیه السلام مریدانو ته چې الهام کیږي نو بیا خو مسیح موعود علیه السلام ضرور رښتونه دي. هغه وخت دوی وایي چې زما عمر 14-15 کاله و. ما د مسیح موعود علیه السلام د یو کتاب مطالعه هم نه وه کړې یو کتاب مې هم د هغوی نه ولوستی او نه راکې د تحقیق څه ماده وه ځکه چې زه لا ماشوم وم او دینی تعلیم مې هم څه نه و کړی صرف قرآن مې لوستی و ناظره یعنی بې ترجمې. دنیاوي تعلیم مې هم صرف نارمل پاس و. زما خیال دی چې 8م پاس دوی ویل غوښته او وایي چې په قله صوبه سنګ کې نایب مدرس وم. بیا یو خوب کې مې وکته چې د کاتک میاشت پورې به زه مړ یم. زما خیال چې دې نه مطلب د ستمبر یا د اکتوبر یا د وږي یا د تلې میاشت ده. نو دوی وایي چې زه په انتظار وم چې زما مرګ اوس جوخت دی او تر اکتوبره به زه خامخا مړ یم ځکه چې دې نه مخکې زما ټول خوبونه پوره شوي وو. نو زما خیال و چې دا خوب به مې هم پوره شي او زیات نه زیات تر ستمبره یا اکتوبره به مې ژوند وي. خو بیا کاتک هم تیر شو. نو دوی وایي چې ما محمد علي شاه صاحب مرحوم ته عرض وکړو چې تاسو به لا کتابونه لولئ او لا به تسلي کوئ. د محمد علي شاه صاحب چودھری نبی بخش صاحب سره تعلق و د هغوی د الهاماتو نه هم دوی خبرو یعنی دا ورته پته وه چې دوی ته الهام کیږي خو شاید چې بیعت یې لا تر اوسه نه و کړی. خو بهرحال د مسیح موعود اسلام نه متاثره وو او د هغوی کتابونه به یې لوستل. نو دوی ورته وایي چې تاسو به لا نور هم کتابونه لولئ او خبر نه یم چې کله به م تسلي کیږي خو زه به تاسو نه وړاندې د مسیح موعود علیه السلام بیعت وکړم. نو وایي چې زه هلته نه هم پیدل روان شوم او قادیان ته ورسېدم. هلته تر ډېرو ورځو پورې خوا دېخوا ګرځېدم. یوه ورځ مې حکیم فضل الدین صاحب بیروي ته ذکر وکړو چې د مسیح موعود علیه السلام بیعت کول غواړم. نو حکیم صاحب وفرمایل چې ما خو وایي چې هسې یو هلک دی چې خوا دېخوا ګرځي راګرځي. خو بیا حکیم صاحب مرحوم د مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې زما د بیعت د خواهش ذکر وکړو چې هغوی سمدستي منظور کړو. زما لاس په خپل لاس کې واخیستو
او یوازې ما ته هغه وخت د بیعت شرف حاصل شو. په خوبونو کې چې ما څنګه مسیح موعود علیه السلام کتلی وو نو چې ورله ورغم نو بالکل هماغه شان وو. دا د خدای پاک ما دپاره خاص د ډېرې مینې اظهار وو. ګینې نو خدای خبر چې زما به څه حال وی. د انجام اتم په ضمیمه کې چې کم فهرست دی نو هلته زما نوم په اصحاب بدر کې په 8 یا 9 نمبر باندې لیکلی شوی دی. د دوی نوم په ضمیمه انجام اتم کې په 9 نمبر دی. حضرت میاں علادتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانوي چې هغوی په کال 1900 کې بیعت کړی وو او بیا کال 1905 کې دوی ته د مسیح موعود علیه السلام زیارت نصیب شوی وو. دوی وایي چې زه هوښیارپور کې د مالپور اوسیدونکی یم. کله چې د مسیح موعود علیه السلام د صداقت د نشان په تور سپوږمۍ او نور تندر نیولی وو نو زه تقریبا د 10-12 کالو وم. هغه وخت ما خپل استاد سره یو ځای نفل هم کړی وو او قرآن مې هم ویلی وو. کال 1892 یا 98 پورې د مسیح موعود علیه السلام ذکر تر زموږ کلي را رسېدلی وو چې د ګورداسپور ضلع یو کلي قادیان کې حضرت مهدي علیه السلام تشریف راوړی دی. دا ذکر د شیخ شهاب الدین په معرفت را رسېدلی وو. 2-3 کاله پورې ورسره خبرې اترې کېدې. تقریبا کال 1900 وو چې ما په خوب کې مسیح موعود علیه السلام په قادیان کې ولیده. زه په خپله خو مخکې چېرې هم قادیان ته نوم تللی خو هغه خوب نه زما تسلي وشوه. یعنې دوی مخکې قادیان ته نه تلي او نه یې قادیان کتلی وو، صرف په خوب کې مسیح موعود علیه السلام وکتو تسلي وشوه. نو خیال یې دا و چې څومره زر بیعت وکړي نو ښه به وي. نو وایي چې د یو پیسې کارډ مې واخیستو او قاضي شاهدین صاحب له لاړم. هغوی ته مې ویل چې ما چې د مسیح موعود علیه السلام زیارت وکړو او تسلي مې وشوه نو زما د بیعت خط ولیکي او زه پرې ګوته ولګوم. هغوی ورته وویل چې لا صبر وکړه، یو څو ورځو کې د بیعت کوونکیو یو فهرست به جوړوو حضرت صاحب ته به لیږو. نو دوی وایي چې تر څو چې زه خبر یم نو تقریبا د 40 تنو فهرست جوړ کړی شوی وو او بیا لیږلی شوی هم وو او په دې فهرست کې زما نامه هم شامله وه. حضرت دین محمد رضی الله تعالی عنہ بیانوي دوی په کال 1902 کې بیعت کړی وو او د مسیح موعود اسلام زیارت دوی په کال 1904 کې بیا کړی وو. دوی وایي چې په کال 1902 کې دوی د پیچش او د تبې نه سخت بیمار وو. وایي چې هغه ورځو کې زما والد صاحب مزدورۍ دپاره کلکتې ته تللی وو. په خوب کې مې وکتل چې زه قادیان کې یم. دې نه مخکې ما چېرته د قادیان خیال هم نه و کړی خو څه ګورم چې یو وړه شان کمره ده، لاندې پکې ټاټ غوړېدلی دی او مخکې 4 واړه طرف ته تاقچې جوړې دي. هره تاقچه کې یو دوات پروت دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام هلته په مزه مزه ګرځي او په ګرځېدو یو مضمون دوی لیکي لګیا دي. کمې تاقچې ته چې دوی ورسي هلته قلم را ډک کړي. زه دروازې کې ودرېږم او سلام وکړم. مسیح موعود علیه السلام وفرمایي چې وعلیکم السلام، راځه بچې ته راغې؟ زه ورته ویم چې حضور هسې راغلی یم. هغوی وفرمایي چې سبا نه بل سبا به ته ښه شې. دا خوب دوی بیانوي. مسیح موعود اسلام ورته بیا وفرمایي چې ستا پلار د ډېرو خلکو په وس کې ګیر دی، هغه به پیسې درلیږي. سهار چې راپاڅېدم نو دا خوب مې خپل محترم و مکرم محسن استاد حضرت سید بهاول شاه صاحب ته واورولو. زما په وینا بیا هغوی په بله ورځ د بیعت خط ولیکلو چې تر اوسه موجود او محفوظ دی. یعنې دوی چې دا بیان ورکولو نو تر هغه وخت پورې هغه خط دوی سره و. وایي چې په دویمه ورځ بیا مې په خوب کې مسیح موعود علیه السلام وکتو چې قادیان کې د هغوی په خدمت کې حاضر شوی یم. مخکې په شان حضور راته بیا وفرمیل چې راځه ته راغې؟ ما ورته وویل چې هسې راغلی یم. حضور راته وفرمیل چې ستا به یو زوی کېږي او هغه به داسې هلک وي چې د هغه په شان یې ستاسو په ټول خاندان کې مخکې چېرته نه دی زېږېدلی. د هغه په پتون به یو تور داغ وي.
फिर तो मुझे ऐसा इश्क دا خوب هم ما حضرت شاه صاحب ته واورولو په وړومبي خوب چې درېیمه ورځ تېره شوه نو زه جګ جوړ شوم لکه چې چېرته اډو بیمار نه وم لږې ورځې چې تېرې شوې نو والد صاحب راته 10 روپۍ راواستولې بیا خو زه داسې په عشق کې مبتلا شوم چې سوچ به مې کولو چې کم وخت به چې د مسیح موعود علیه السلام زیارت به راته نصیب شي مور پلار مې پټ مخالفت کولو कहते हैं एक मौलवी लंगूर की तरह टालियों خو کال 1904 کې زه لاهور ته لاړم ولته مې د مسیح موعود علیه السلام په دسته مبارک بیعت وکړو تر 5 ورځو پورې د هغوی په خدمت کې حاضر وم هغوی غالبا چې مرم عیسی والا کور کې وو وایي چې هلته یو مولا به لکه د بیزو لکه د شادو په شوې ختلی و او ډېر بکواس به یې کولو پنجابۍ کې شوې ته ټالي وایي نو هغه مولا د ټالي مولوي په نامه مشهور و حضرت حافظ ابراهیم صاحب رضی الله تعالی عنہ بیانوي دوی په کال 1899 کې بیعت کړی و او بیا په کال 1900 کې دوی ته د دستي بیعت شرف هم حاصل شوی و دوی وایي چې ما په کال 1899 کې د خط په ذریعه بیعت کړی و هغې نه 3 کاله مخکې هم والد صاحب زه بیعت دپاره لیږلی وم خو زه د بعضو وجوهاتو له کبله کور ته واپس لاړم دې نه پس سید بهاول شاه صاحب چې زمونږ ډېر خوږ ملګری او استاد هم دی هغوی د مسیح موعود علیه السلام بیعت وکړو نو ما ته به هم هغوی بیا د مسیح موعود علیه السلام کتابونه اورول تر هغه وخته پورې چې د مسیح موعود علیه السلام څومره کتابونه چاپ شوي وو هغه ټول یې ما ته واورول یعنی څوک چې انپړه وو لیک لوست نه شو کولی هغوی به هم کتابونه اورېده وایي چې په هغه ورځو کې ما په خوب کې وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی زه هغوی نه تپوس وکړم چې حضور مرزا صاحب چې د مسیح او د مهدي کېدو کومه دعوه کړې ده نو هغوی په خپله دعوه کې رښتونې دي رسول الله وفرمیل چې او هغه رښتونی دی ما ورته وویل چې حضور قسم وخورئ هغوی وفرمیل چې ما ته د قسم خوړو حاجت نشته زه په ځمکې او په اسمانونو کې امین یم نو د هغه شپې چې بیا سهار شو نو ما د مسیح اسلام په خدمت کې د بیعت خط ولیکلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه سلام مې هم هغې خط کې ورولېږلو بیا هغې نه پس په کال 1900 کې قادیان شریف ته لاړم او د حضور په لاس مې بیعت وکړو حضرت منشي برکت علي صاحب خپل یو مبارک خوب بیانوي دوی په کال 1901 کې بیعت کړی و او بیا هم په هغه کال کې دوی ته د مسیح موعود علیه السلام زیارت هم نصیب شوی و دوی وایي چې کال 1901 کې چې سرشماري کېده سرشماري لا کېدونکې وه نو مسیح اسلام یو اشتهار شایع کړی و چې پکې لیکلي و چې کم خلک د زړه نه په ما ایمان لري که بیعت یې نم وي کړی نو هغوی خپل اندراج د احمدي په حیث کولی شي هغه وخت پورې ما ته څه قدر حسن زن حاصل و لږه ډېره چنده به مې هم ورکوله خو بیعت مې نه و کړی خو هغې نه باوجود هم ما په سرشمارۍ کې ځان د یو احمدي په حیث درج کو یوه ورځ په خوب کې راته د مسیح موعود علیه السلام زیارت وشو د سهار 4 بجې وې ما ته داسې معلومه شو چې حضور خوا کې د احمدیانو کوټه ده هغې ته تشریف وروړی دی نو زه هم هغې کمرې ته لاړ شم او حضور ته سلام وکړم حضور راته په جواب کې وعلیکم السلام وویل او ویې فرمایل چې برکت علي ته به زموږ خواله کله راځې ما ورته عرض وکړو چې حضور اوس خو به بس راشم حضور هغه وخت په یو کټ کې تشریف فرما وو په تن مبارکې جامې ډېرې نه وې د سر ویښتو او شکم مبارکې ښکارېده هغې نه یو څو ورځو پس ما تحریري بیعت وکړو او دا نظاره ما ته تر اوسه داسې یاد ده لکه چې په ویښه مې کتلې وي هغې نه پس د جلسه سالانه په موقع دارالمان ته حاضر شوی وم او د دستي بیعت سعادت مې هم حاصل کړی و هغه وخت ما وکتل چې د حضور شبیه مبارک بیخي هغه شان ده لکه څنګه چې ما خوب کې کتلی وه هغې نه لږه موده پس اتفاقا زه هماغه مهمان خانې کې وم چې کومې کې نن سبا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رهایش لري دا کور مسجد اقصی سره جوخت دی نو وایي چې زه په یو کټ ناست وم نو مخامخ په چت غالبا چې لږ څه اوچت غوندې ځای به و هلته مسیح موعود علیه السلام تشریف فرما شو هغوی غسل فرمایلی و ویښتې یې ښکارېده په تن مبارکې جامې هم ډېرې نه وې دا شکل په خصوصیت دوی وایي چې ما ته هماغه شان ښکاره شو لکه څنګه چې مې په خوب کې کتلي وو او ما ته نور هم یقین وشو چې هغه خوب ما ته خدای پاک زما د هدایت دپاره ښیلی و
حضرت خیردین صاحب ولد مستقیم صاحب فرمایي د دوی د بیعت سن 1906 دی او زیارت هم دی په دې کال کې کړی وو. دوی وایي چې یو ځل زه ودوم نو په خوب کې مې د اسمان نه دا آواز واورېدو چې په فرشتو کې نورالدین د عبدالباسط په نامه یادېږي. دا واقع مې خلیفة المسیح اول په خدمت کې عرض کړ نو هغوی وخندل. دا د حضرت خلیفة المسیح اول په باره کې واقع ده. نو هغوی وخندل او ویې فرمایل چې زه خبر یم چې زما نوم عبدالباسط دی. بیا هم د حضرت خیردین صاحب ولد مستقیم صاحب روایت دی. د دې د بیعت ذکر خو ما مخکې وکړو چې په کال 1906 کې دوی بیعت کړی وو. دوی د حضرت خلیفة المسیح ثاني ذکر کوي چې کله هغوی د خلافت خلعت په تن کو او په مسجد مبارک کې خپل ابتدایي تقریر کولو نو هغه وخت د هغوی په پتون باندې چوکۍ ودانه راختلې وه. نو ځکه هغوی دپاره یوه کرسۍ راوښتلې شوه. هغوی چې تقریر شروع کړو نو حضرت خیردین صاحب فرمایي چې زه په جومات کې پوڼو ته مخامخ ناست وم. ټول جومات ډک و. زه وده نه وم او نه خوبوونکی وم بلکې ښه د بیدارۍ په حالت کې ناست وم چې ما وکتل چې د نور یوه حاله ده چې د خلیفة المسیح نه راچاپېره شوه. دوی وکتل چې د نور رڼا بدله شوه او یوه بله رڼا راغله او هغه رڼا داسې خوند رنګ لري چې کیفیت یې بیانېدی نه شي. د هغه خوند د هغه سرور اندازه دی وی چې ما ونه کړی شوه. دوی چې بیا مې کتل نو جومات او هغه مجلس مې هم د نظرونو نه پناه شو او صرف د حضرت خلیفة المسیح ثاني وجود د یو ستوري په شان زما د سترګو مخامخ و چې په هغه نور کې چورلېدو. تر ډېره وخته زه هم په هغه حالت کې هم نه وده وم او نه خوبوونکی سم په مجلس کې ناست وم او دا روحاني نظاره مې کته. لږ وخت پس ناڅاپه بیا هغه جومات او هغه ټول خلک او خلیفة المسیح راته واپس په اصل حالت کې ښکاره شو. دوی وایي چې تر 11 ورځو پورې ما حضرت خلیفة المسیح ثاني هم د ستوري په شکل هغه نور کې لیدلی وو. چېرته به چې هم هغوی تله نو هماغه نور به د هغوی وړاندې وروستو او ښي او ګس طرف ته به موجود و. او چېرته به چې هم زه هم یعنې که په کور کې به هم یا بهر کار به مې کولو یا هسې به ناست وم که روټۍ به مې خوړه یا خبرې به مې کولې نو هم په هغه حالت کې به راته خلیفة المسیح ثاني په هغه نور کې ښکارېدو. نو دوی وایي چې دا نظاره مې مسلسل تر 11 ورځو کتلې ده. داسې کشف ما نه مخکې اورېدلی دی او نه مې دومره اوږد مخکې چېرته کتلی و. دا صرف او صرف د حضرت مسیح موعود علیه السلام برکت او د نور نبوت اثر دی چې زما غوندې معمولي انسان هم داسې لوی او اوږد کشف ګوري. دا کشف هم د قرآن د هغه آیت لاندې راځي چې پاکو او نیکو خلکو ته به یو نور حاصلیږي لکه څنګه چې په سوره تحریم کې فرمایلی دی چې نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم. یو بل آیت کې داسې هم ویلي شوي دي چې چاته په دې دنیا کې نور حاصل نه شو نو په قیامت کې به ورته څنګه حاصلیږي. نو دا داسې وه لکه چې خدای پاک ما ته دا ویلي وي چې ستاسو خلیفه په هغو سپرګانو کې شامل دی چې د قیامت په ورځ به ورته نور حاصلیږي او دا هغه سړی دی چې په دې دنیا کې هم د خدای په نور کې اوسي. حضرت قاضي محمد یوسف صاحب فرمایي د دوی د بیعت کال 1902 دی. دوی د کال 1902 د جنورۍ د میاشت د دوی بیعت کړو په جنورۍ په میاشت کې د خط په ذریعه دوی بیعت کړی وو. بیا هم د دې کال په دسمبر کې دوی دستي بیعت هم کړی و. دوی وایي چې ما ته وښیلی شو چې خدای پاک 2 فرشتې زما په حفاظت مقررې کړي دي. د یو نوم محمد صدیق دی چې زما د والد صاحب صورت لري او د دویمې فرشتې نامه غلام سمداني ده. د مصایبو د تکلیفونو په وخت دیو کې یو فرشته راته راښکاره شي او د والد صاحب د شکل فرشتې راته ویلي دي چې 2 ځله کم از کم سوره فاتحه وایه نو په دې زه هر مونځ کې عمل کوم یعنی سوره فاتحه 2 ځل په مونځ کې وایم. عمده حضرت مسیح موعود اسلام فرمایلی دي چې د حقیقي تعریف قابل هستی هم د خدای ده او دا هم دی چې خدای پاک
ته مونږ جوختي هغه سره تعلق د پاره د مشکلاتو لري کولو د پاره د سورۃ فاتحه ډېر ویل پکار ده او د دې په الفاظ هم ډېر غور پکار دی د دې په هر لفظ غور کول پکار دی حضرت محمد فاضل صاحب ولد نور محمد صاحب فرمایي دوی د کال 1399 په آخر کې یا د کال 1900 په شروع کې بیعت کړی وو دوی فرمایي چې مخکې به د رواج مطابق ما به مونځ کې لاسونه د نوم نه لاندې تړل یعنی عموما د غیر احمدیان په مونځ کې لاسونه ډېر لاندې تړي او نو دوی وایي چې لاسونه به مې کله د نوم نه لاندې تړل او کله که د چا په اقتدا کې به راته د جمع د مونځ موقع میلاوه شوه نو زړه کې به مې قبیدګي شان پیدا شوه او امام پسې به مې سوره فاتحه هم ویله خو زړه کې به مې اضطراب پاتې او مطلب دا دی چې د دواړو خبرو باره کې یعنې مونځ کې لاسونه چېرته تړل پکار دي او امام پسې سوره فاتحه ویل پکار ده که نه دوی د ډېر اضطراب ښکار وو دوی وایي چې په دې اضطراب کې چې یو ورځ اوده شوم نو خوب کې ګورم چې قادیان ته رسېدلی یم د مسجد مبارک والا ګلی نه د مسجد اقصی دروازې پورې ورسم او مخکې چې کومې سیده پوڼۍ وې په هغوی تېر شم او دننه داخل شم د جومات د حد نه بهر چې کوم د سپلو ځای جوړ دی هلته یوه ونه وه پنجابۍ کې ورته پلی وایي حضور وایي چې دا د یو قسمه بوټی دی نو هغې سره جوخت یا د هغې لاندې یو پوخ قبر دی او د هغې نه د کتب په لور یو کوی دی په جومات کې جمع ودرېدلې ده ټولو په سینه لاسونه تړلي دي او په مصلی حضرت مسیح موعود علیه السلام د امام په حیث ولاړ دي او امام سره د یو مقتدي ځای خالی دی نو دوی وایي چې زه لاړ شم او خالي ځای کې ودرېږم لاسونه په سینه وتړم او سوره فاتحه شروع کړم چې ختمه یې کړم او امین ووایم نو سترګه مې وغړېږي او داسې دا مسله راته حل شوه چې لاسونه چېرته تړل پکار دي او سوره فاتحه هم پکار ده چې وویلی شي حضرت خیرالدین صاحب ولد مستقیم صاحب فرمایي چې یو ځل د خاکسار په خوب کې لیدلی وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د ډېرو خلکو روټۍ کړې ده او د هغې روټۍ ټول کار حضرت ام المؤمنین کوي او د نګرانۍ په طور مسیح موعود علیه السلام هم ورته ګوري لګیا دي د پیغام په طور چې زه حاضر شوم نو حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمیل چې په ده وریجې وخوروئ نو ما له وریجې راکړې شوې او یو بله خبره هم ده اوس دا راته یاد نه دي چې همدې روټۍ والا خوب سره مې کتلې وه که بېله مې کتلې وه خو خبره راته صفا یاده ده او هغه دا چې مسیح موعود علیه السلام فرمایلی وو چې ده ته یوه کرته په تن کوي د هغوی دې فرمان نه پس چې زه سمدستي خپل ځان ته نظر کم نو څه ګورم چې یو ډېره ښکلې سپینه کرته مې اغوستې ده خدای خبر چې څرنګه هلته راورسېده څه وخت مې واغوسته خو بس ناګهانه راته په خپل تن راښکاره شي او اثر یې تر ننه په ځان محسوسوم او داسې مې یو ځل په خوب کې یو سړی وکتو چې په صحابهو کې شامل دی خوب نه پس راته معلومه شوه چې دا خوب د مسیح موعود علیه السلام د هغه شعر طرف ته اشاره کوي چې صحابہ سے ملا جو مجھ کو پایا وہی میں اس کو مولا نے پلا دی یعنی چا چې زه بیا مونتم هغه صحابه کې شامل شو او خدای پاک ور باندې هماغه مې اوس کوله نو وایي چې هغه سړی چې ما سره میلاو شو نو هغه یوه شړی ځان نه راتاوه کړې وه چې کناره یې سره وه ما هغه نه تپوس وکړو چې دا شړی د چا نه اخیسته ده هغه راله جواب راکړو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راله راکړې ده ما ورته وویل چې د هغوی پر حالت خو 1400 کاله تېر دي خو هغه راله جواب راکړو چې ما له خو رسول الله راکړې ده یا شاید چې دی وویل چې ما هم د رسول الله نه اخیسته ده فکرې کې اختلاف دی خو لفظونه عمده وو ما ورته وویل چې ښه دا راته ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورونو حفاظت څوک کوي هغه جواب راکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورونو حفاظت د جومات هلکان کوي بیا مې ته تپوس وکړو چې د رسول الله د بیبیانو څه حال دی هغه جواب راکړو چې د هغوی څه تپوس کې هغوی کې خو بعضې دلي ته رارسېدلي دي تر هغه وخت پورې زه خبر نه وم چې حضرت ام المؤمنین حضرت نصرت جهان بیګم صاحبه د دلی نه تعلق لري
نو دی وی چې خدای پاک مال په جسمانی او روحاني طور تسلی راکا چې دا سلسله د قرآن مطابق ده لکه څنګه چې واخرینه کې فرمایلی شوي دي. د خیردین صاحب یو بل روایت دی، دی وی چې یو ځل خاکسار په خوب کې مسجد اقصی وکتو، خو داسې مې وکتو چې ورسره جغد بیت الله شریف هم و، د دواړو شکل یو شان دی و. ما پیژندی نشو چې دی کې مسجد اقصی د قادیان مسجد اقصی پکې کم یو دی او کم یو پکې بیت الله شریف دی، د دوی دواړو شکل په ما مشتبه شي او زه حیران یم چې دې ته مسجد اقصی ووایم او که بیت الله شریف. نو دا دواړه چې په ما مشتبه شو نو سترګې مې وغوړېدې او دا تعبیر مې زړه کې واچولی شو چې دا هماغه سلسله وه چې دا هماغه سلسله ده چې د آخرین منهم لما یلحقو بهم مصداق ده. حکیم عطا محمد صاحب فرمایي د دوی د بیعت او د زیارت کال 1901 دی. دوی وایي چې د بیعت نه پس هم یو څو ورځې قادیان کې پاتې وم، بیا د حضور په اجازت واپس لاهور ته لاړم. ولته صوفي احمد دین صاحب چې پړي به بوڼل هغوی زما ملاقات د جومات خلکو سره وکړو او لږه موده پس ما د یو سړي خبره واورېده چې هغه په ډېره مینه دا خبره کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قادیان ته تشریف راوړی دی. دی وایي چې زه ډېر زیات حیران شوم، نوې بیعت مې کړی و، نو دعا مې وکړه چې خدایا د دې خلکو خدا عقیده ده چې رسول الله بیا تشریف راوړی دی، نو مرزا صاحب څنګه رسول الله کېدی شي؟ نو ما خوب وکتو چې مسیح موعود اسلام ولاړ دی او اسمان نه یوه فرشته راکوزه شي او ما نه تپوس وکړي چې دا څوک دی. نو دوی وایي چې ما ورته وویل چې دا مرزا صاحب دی. نو وایي چې بیا ما وکتل چې د اسمان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور راکوز شو او هغه نور د حضرت مسیح موعود علیه السلام په مبارک سر کې داخل شو او بیا په ټول بدن کې خور شو او د حضور مخ مبارک د هغه نور نه ښه روښانه شو. هغه فرشتې رانه بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ ما ورته وویل چې مخکې خو مرزا صاحب و، خو اوس واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو عمده اعتراض دی که نه؟ اصل کې دا هم د رسول الله نور دی چې د چا د خورولو دپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام تشریف راوړی دی. حضرت شیخ محمد افضل صاحب چې د بیعت کال 1906 دی، دوی فرمایي چې کله زمونږ په خاندان کې زما تره او د تره زوی یعنی شیخ عبادالله صاحب او شیخ کرم الهی صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کړی و، نو هغه وخت ما مسیح موعود علیه السلام نه و کتلي او نه مې د هغوی تصویر لیدلی و. دوی وایي چې کله زه د 12 کالو وم نو ما خوب کې کتلی و چې زما ټول بدن بې دمه دی، خو په دماغو کې مې د سوچ او په سترګو کې مې د لیدو طاقت لا پاتې دی. زما مخامخ یو زبرګ ناست دی او د هغه شاته د چا مبارکې خپې تر ګوډو پورې ښکاري. زما زړه کې دا واچولی شو چې دا زبرګ چې ناست دی او تا ته ګوري دا مرزا صاحب دی او د هغه شاته چې د چا خپې ښکاري هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. سهار دا خوب ما مرتضی خان ولد مولوي عبدالله خان صاحب ته واورولو. دوی نن سبا لاوري جماعت کې شامل دي، یعنی بعد کې دوی په غیر مبینو کې شامل وو. حضرت شیخ صاحب خپل خوب دوی ته واورولو او تعبیر یې تنه تپوس وکړو. نو هغوی ورته وویل چې د مرزا صاحب په وجه به تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي نصیب شي. نو دوی وایي چې بیا هم داسې وشو. د خدای په قسم زه دا لیکم چې کله په کال 1905 کې ما بیعت کولو نو حضور هماغه زبرګ و چې په خوب کې مې کتلی وو او چې په خوب کې هغوی ما ته کتل. نو داسې الله چې چا ته غواړي حق لاره وښیي. حضرت شیخ محمد افضل صاحب فرمایي چې کله زه د 15 کالو وم نو په خوب کې مې جنت، دوزخ او عرف وکته. د دې خوب تفصیل ډېر اوږد دی، نو بس صرف دومره به ووایم چې د جنت د نظارې نه پس چې بهر راووتم نو زبرګ راته ښکاره شو. هغه لاس زما په اوږه کېښود او تپوس یې رانه وکړو چې هلکه دلته څه کوې؟ د هغې خبرې څه جواب خو ما ورنه کړو، خو دا تپوس مې ترې نه وکړو چې دا کور یعنې دا جنت به په څو شي، یعنې قیمت به څه وي. هغه راته وویل چې ستا پټیاله، یعنې دوی د پټیالې وو،
نو هغوی ورته زبرګ ورته وویل چې ستا پټیاله که سل ځله هم خرڅه شي نو بیا به هم د دې کور د یوې خښتې قیمت به راجمع نه شي. نو دوی وایي چې بیا زما سترګې وغوړېدې. دوی وایي چې قسم مې د په هغه خدای وي چې په قبضه کې زما ژوند دی چې کله په کال 1915 کې زه بیعت دپاره قادیان شریف ته لاړم نو چې ومې کته نو مرزا صاحب هماغه زبرګ و چې د جنت په دروازه راسره ملاو شوي وو. حضرت محمد فاضل صاحب رضی الله تعالی عنہ ولد نور محمد صاحب فرمایي د دوی بیعت هم د کال 1899 دی. دا روایت مخکې بیان شوی هم دی. دوی وایي چې یوه ورځ مانکوټ ته لاړم چې موږ نه تقریبا په 14 میله فاصلې باندې دی. هلته لاړم او د شپې لمونځ نه پس ته چې وده شوم نو خوب کې مې وکتل چې زه په مصلی ناست یم او حضرت مسیح موعود علیه السلام د مصلی سر ته راشي کینی. په خپله کټه ګوته هغوی زما د ښي لاس تلې ښه په زوره ومږي او فرمایي چې زړه کې داسې طاقت پیدا شو. زه هم هغه وخت طاقت محسوس کړم او عرض وکړم چې او حضور پیدا شو. بیا زما سترګه وغړېده. همدا محمد فاضل صاحب فرمایي چې ما خوب کې وکتل چې زه قادیان ته تللی یم او هلته مسجد مبارک کې دننه محراب سره په ګوټ کې مسیح اسلام تشریف فرما دي. په جومات کې ډېره رڼا ده. زه لاړ شم حضور سره کښېنم. حضور ماله یو سپین پلیټ کې ډېر صفا د سور رنګ حلوا په خپلو مبارکو لاسونو راکړي او راته ووایي چې دا وخوره. نو زه یې هماغه ساعت وخورم او دا ډېره مزهداره حلوا وي. بیا مې سترګې وغوړېدې. حضرت حافظ جمال احمد صاحب بیانوي دوی د کال 1908 د مۍ په میاشت کې زیارت کړی و. دوی وایي چې زما مرحومې اهلیې ویلې چې یو ځل زما په زړه کې دا وسوسه راغله چې پیران خو نور هم ډېر دي نو مونږ هم د حضرت صاحب ته رښتونه ولې وایو یعنې حضرت مسیح اسلام ته رښتونه ولې وایو او باقي راته ولې دروغجن ښکاري او باقي ولې دروغجن ګڼو. نو دوی وایي چې د شپې مې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وکته چې هغوی حضرت صاحب د مټې نه ونیوه او راته وویل چې څوک دوی نه قبلوي هغه کافر دی. حافظ صاحب وایي چې د هغوی د اهلیې خاندان مخکې د سید احمد رضا خان بریلوي مرید و خو دا خوب لیدونه پس د هغوی تسلي وشوه. حضرت میاں ظهور الدین صاحب رضی الله تعالی عنہ چې بیعت د کال 1915 دی دوی لیکي چې زما څخر قاضي زین العابدین صاحب د مسیح موعود علیه السلام د دعوې نه مخکې د حضرت منشي احمد جان صاحب بیعت کړی و. د هغوی د وفات نه پس قاضي صاحب ډېر ځل د کشف قبور په طریق د مجدد الافساني په مزار مراقبې کړې وې. یوه ورځ دوی ته د مجدد صاحب زیارت وشو. مجدد صاحب دوی نه تپوس وکړو چې څه غواړې. قاضي صاحب ورته عرض وکړو چې یاد الهي. دا الفاظ اورېدو سره د مجدد صاحب صورت غیب شو. قاضي صاحب هلته نه واپس راغله. بیا یې 2-3 ورځې هماغه عمل وکړو مراقبه یې وکړه یعنې په قبر یې دعا وکړه. نو هم د مخکې په شان بیا ورله د مجدد صاحب صورت مخې له راغو او بیا یې ته تپوس وکړو چې څه غواړې. قاضي صاحب ورته بیا وویل چې د خدای یاد او ورسره یې ترې دا تپوس هم وکړو چې مرزا غلام احمد قادیاني له لاړ شه. مجدد صاحب ورته وویل چې هلته به د تسلي ونه شي. دومره وینا نه پس د هغوی صورت بیا غیب شو. یو څو ورځې بیا قاضي صاحب قادیان کې مسیح موعود اسلام په خدمت کې تېرې کړې خو وایي چې کم خوند به موږ ته د حضرت منشي احمد جان په محفل کې میلاوېدو هغه راته په قادیان کې میلاو نه شو. یعنې دوی ته مخکې څنګه عادت و هغه شان خوند ورته حاصل نه شو لکه څنګه چې ورته مجدد صاحب ویلي وو نو تسلي یې نه کېده. نو وایي چې څو ځل قادیان ته لاړم او هفته به مې هلته تېره کړه. حضرت منشي احمد جان صاحب هغه زبرګ انسان و چې هغوی د مسیح موعود علیه السلام ابتدایي حالات چې وکته نو بیعت اخیستل یې پرېښوده او څوک به هم چې هغوی له بیعت په غرض ورغلو نو هغوی به ورته وفرمیل چې اوس چې څوک هم د خدای د یاد شوق لري نو مرزا غلام احمد له دې قادیان ته ورشي. د دوی وفات په کال 1885 کې شوی و.
دا هم هغه ازبرګ انسان و چې مسیح موعود علیه السلام ورته حج کې د دعا دپاره لیکلی وو. بهرحال دوی وایي چې منشي احمد جان صاحب به ویلې چې موږ خو هغه خلک یو چې کله نور څوک نه وو نه د خدای مخلوق له به بس قطره قطره ورکوله، خو دا سړی یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام خو داسې عالي همته پیدا شوی دی چې ده خو ټوله چینه را ازاده که. اوس چې څوک غواړي او څومره غواړي تسکلی شي، او ورسره به دا شعر هم د حضرت صاحب په شان کې ویلو چې هم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر تم مسیحا بنو خدا کے لیے، یعنی د زمونږ بیمارانو نظر هم پتا دی د خدای دپاره ته زمونږ مسیحا شه. حضرت مسیح موعود علیه السلام له لودیانې ته نه وتلي، نو منشي صاحب خپلو مریدانو ته دا ویلي وو چې حضرت صاحب هلته را روان دي او موږ به هم هغوی سره ملاقات له سټیشن ته ځو. او زه چې چا طرف ته اشاره وکړم نو پوه شئ چې هماغه مرزا غلام محمد دی. مریدانو ته تپوس وکړو چې تاسو خو مرزا صاحب مخکې کتلی هم نه دی، نو څنګه به ویلی شئ چې کم پکې مرزا صاحب دی؟ نو دوی وفرمیل چې په حدیثونو کې حلیه د مخکې نه موجوده ده. نو کله چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د لودیانې په سټیشن راکوز شو، ډیره ګڼه وه او دوی پکې را روان وو. نو منشي صاحب هغه ساعت خپلو مریدانو ته په اشاره وښیل چې هغه مرزا صاحب دی. چې مسیح موعود علیه السلام دوی له جوخت راغله، نو دوی ورسره لاس میلاو کړو، سلام یې هم ورته وکړو. حضرت منشي احمد جان صاحب سره د خپل عقیدت په وجه دوی وایي چې ما د حضرت صاحب بیعت وکړو، نو هغې نه پس چې کوم رنګ د هغوی د محفل په ما راغو، نو د هغه رنګ په مخ کې د نورو مجلسونو رنګ بیخي پیکه شو. یعنی یا خو به دا محفل خوښېدو نه، خو چې بیعت یې وکړو نو هغې نه پس دا حال و چې د نورو محفلونو رنګ ورته بیخي پیکه ښکارېدو. خدای دې وکړي چې زموږ ایمان او یقین هم د دوی مشرانو په شان مدام زیات شي او په موږ کې په هر چا هماغه رنګ راوخیږي چې کم مسیح موعود علیه السلام په موږ خیجل غوښتل او چې د کم دپاره هغوی تشریف راوړی و. صرف بیعت کافي نه دی، بلکې پکار دی چې موږ کې د هر چا خدای پاک سره یو تعلق وي. دویمه خبره دا چې پاکستان دپاره د دعا تحریک زه اکثر کوم او د جومات خلک دعا کوي هم، خو نن به زه بیا دې طرف ته ستاسو توجه ګرځول غواړم. احمدیانو دپاره په پاکستان کې حالات تنګولو کوشش جاری دی او چې حکومت ته وویل شي رپورټ وشي، افسرانو سره چې رابطه وکړو هغوی نه تپوس وکړو، نو دا وایي چې د زموږ رپورټونو مطابق خو هر څه ټیک دي او هېڅ هم نه کېږي لګیا دي. دې بې شرمۍ او سرزورۍ باندې د انا لله نه علاوه نور موږ څه ویلی شو. یقینا چې هم خدای زموږ د توجه مرکز دی او پکار ده چې همداسې وي. دې خلکو ته خو د خدای د طاقتونو د قدرتونو او څه اندازه نشته. دوی دا ګڼي چې بس دا هم یو دنیاوي جومات دی چې څه ورسره کول غواړي وکوي، هېڅ خبره نه ده. بهرحال زموږ کار دی چې موږ د خدای مخې ته سر ټیټ کړو او همدا په موږ فرض هم دی. پکار ده چې زموږ زیاته توجه د همدې طرف ته وي او دې باره کې هیڅ قسمه کمی یا کوتاهي پکار نه ده چې موږ نه وشي. تېرو ورځو کې د ماډل ټاون لاهور احمدیه قبرستان کې د شپې 14-15 خلک را دننه راغله او هلته چې کوم چوکیدار و هغه سره د کوروالا د ټوپک په شپېلۍ په پړو وتړل او په کور کې بند که. هغې نه پس د 120 قبرونو بې حرمتي د خلکو وکړه، د قبرونو کتبې هم ماتې کې. اوس خو د دې شیطانانو د شر نه مړي هم بچ پاتې نه دي، یعنی د احمدیانو وفات یافتګان هم دوی نه بچ نه دي. بظاهره شواهد خو دا ښیي چې په دې کار کې پولیس والا هم شامل وو،
د پولیس مرسته دوی ته حاصله ده ځکه چې اف آی آر ډیر په ګرانه درج کړی وو چې د اف آی آر درج کولو کوشش دوی کولو نو د ډیر انکار نه پسې درج کړی وو همدغه رنګ د شهادتونو سلسله هم روانه ده نن هم په کوټه کې مقصود احمد نومې یو احمدي ځوان شهید کړی شوی دی لږ ساعت مخکې ما ته اطلاع میلاوه شوې ده ان لله و انا الیه راجعون د شهید مرحوم کوایف چې راشي نو د بلې جمعې له به د هغوی جنازه هم وکړو د دوی مشر ورور هم یو میاشت مخکې هم په کوټه کې شهید کړی شوی و خدای دې زر تر زره دا دشمنان خپل انجام ته ورسوي بهرحال لکه څنګه چې ما وویل چې زموږ کار دا دی چې د دشمن هر کری او د ظالمانه عمل په جواب کې زیات نه زیات خدای ته ځان ټیټ کړو او هغه نه مدد وغواړو دې طرف ته پکار ده چې جومات د خصوصي توجه ورکړي الله دې موږ له دې توفیق راکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر